علما، وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. ولقد آتينا داود وسليمان الله تعالى ورکړو داود علیہ السلام او سليمان علیہ السلام ته ابنه جدا زوی چې کوم دی داود علیہ السلام علما ویا علم یعنی بالقضاء العلم ورکړو د فیصلې بین الناس په مابین چې کوم دي چې دا خلقو کې د فیصلې علم ورکړو. نو د داود علیہ السلام وی نلس دا زامونو دغه دا سليمان عليه السلام چې کوم دی دا ټول کې راول ان دا پیغمبر دا داود عليه السلام پیغمبري دا غنه پس پیغمبر هم دا سليمان عليه السلام هم د ذکر ذکر او داود عليه السلام عمر دا اصل کالو او سليمان عليه السلام چې دا د زړه سره پاسه 50 کاله د عمر او داود عليه السلام او دا غرنګي د موسی عليه السلام په نس کې 569 سال دا یسو فاصله وا او دا ورنګ له سليمان عليه السلام او پیغمبر اسلام په نس کې دا ول سو کاله دا سو دا فاصله و نو الله مو ته علم ورکو د فیصله د خلق الناس کې وا منطق اسری او دا ورنګ چې کوم دي دا خبر د صدا مارغانو او باغی باندې پیل بغیر ذلك ورغین علاوه وقال او دي دعا او شکر لله دا زو د شکر د الله د پاره په د شکر د الله الحمدلله ټول تعریف هغه الله الذي فضلنا بفضيلة راكل منتابين نبوة أبا پیغمبر سره وتسخير الجن والإنس والشياطين أو دارك كم دين باب مسخر والي بتابع والدا جنات إنسان والشياطين على كثير فغير من عباده المؤمنين قادي بندگان الله تعالى کی مؤمنان دي ورثا سليمان وداود أو دارك كم دين ميراث سليمان سن داود عليه السلام النبوة والعلم دا نبوت او دا شان کم دي سو دا علم دا میراث دي او دا غرانګه چې کم دي دا حکومت هم د داود علیه السلام د پیغمبر او چې حکومت هم د خلیفہ مو امر شو د قرن سليمان علیه السلام وقال او دا غرانګه سليمان السلام يا الناس اي خلق علمنا دا کشي منتا منطق الطير هغه خبر د مرغانو یعنی فهم اصواتهم یعنی هغه پوهه راوي په کوم دي اوازونه باندې الله تعالی موږ د علم راکړي چې دا په اوازونه باندې دا سړي دا پیغو نو دا پوهه دا چې کوم دي سليمان عليه السلام ورکړ شو او دا غرانګي هغه ولمنا د جمع متکلم سره ذکر کام نو دا چې کوم دي سیاستن ځکه چې سلاطین بادشاہان چې کوم دي سیاستن د شان سره جمع ځان پارسه کې استعمالي وأوتينا من كل شيء أو دغنا جتندي راكل شيء من تدا هر سيز دا يوتاه الأنبياء والملوك والبركي جتكم دي پیغمبران وباشمتا إن هذا الموضع بشكل دا من تجسرا كشيء دي دا هو الفضل المبين دا خامخا جتكم دي فضل سلف كارا دي البين الظاهر وحشراء وجمع سليمان دغنا جتكم دي أراجم تلشيو سليمان السلام سرى جنود الأخير دا من الجن والإنس والفيل دا جناتنا او دا غرقی دا انساناننا او دا غرقی کم دی دا مارغاننا فی مسیر لہو پیو سفر لہو لسکی دا سلیمان علیہ السلام کی لکام مبرکار قرزی ہوئی چی الاخکر دا سلیمان علیہ السلام جا کم دی دا بسل فرسخه دا سودا مجتمعی سل فرسخه کی بدا روانو چې دی کې په 50 فرسخو کې انسانان روانو او دا غرنګ په 50 کې کم دي جنات او دا غرنګ په 50 کې با دا نور زناور روانو او دا غرنګ 50 کې وسو دا مارغان روانو دا غرنګ یو سفر کې سليمان سره پر دا جنات انسانان او مارغان راجمه کې شوفهم بس حال راځي یوزعون هي راجمه کې شو او بیا به کوم دي سره روان کې شو وزاو رکنا اسارول ته وي چې راجمه کله کله دا کنه جلوس د غرواني مخکې کسان ته مخکې جلوس لري وګړي غټي ورکې لاسونو نشه رودرګه چې راټول راجمه شو دا ورته سکی بیا روان شو دا ته یو ځاو یا یجمعون ثم يساقون چې راجمه کې شو بیا روان شو حتی تبقوا اذا اتوا تبدي چې بیرال على وادي النمل باغ میدان او وادي رسدا میګو باندې او دې کې قول دا کوم دی وو طائف او الشام دا چې کومې په صفه طائف کې و یا په شام کې او دا غره چې کوم دی نملة صغار او كبار دا میګم چې کوم دی واړو یا غټ باندې چې دا غټي دا هغه وخت چې کوم دی دا
مچانو په شان دره دینه غړ پکې سودا مې دي باندې چې نه امرونه دي قالت نمله کوی چې کوم دي هغه میګه ملکتو نمل چې دا ملکه ولې میګو وقد رأى جند سليمان او دې تقص لیدلو هغه لقب د سليمان عليه السلام او دام چې کوم دي د سليمان عليه السلام معجزه وا چې دا چې کوم دي د ملکی دا سليمان السلام د لقب د هر نه چې کوم څه دا ولید او دا پیښ ايوه النمل ايوه بقول كل مساكنكم داخل شيطان كل قلوب لا يحتمنكم دې لپاره چې چغلي کی تاسو لرا سليمان او جنود سليمان عليه السلام او دا شان کوم دي لخر دا وهم لا يشعرون او حال دا چې دي وسیل به خبره وي به هلاککم فهلاكوا تاسو باندې لا يحتمنكم لا يكسرنكم چې مات کی تاسو لرا ان خپلان تاسو رانول مو متچخ نه وایي نو سره دې ځکه چې کوم دي الکه وهم لا يحتمنكم نو دا صيغه جمع راوړي نظر النمله منزله الاخرى دې چې کوم دي ذکر شو نازل شو دې په شان د صدا او بلو په خطاب به خطاب دا وجه چې کوم سنه دا خطاب دی کا په خطاب د اوقلاو سره خطاب د اوقلاو قشان دي خبري خطاب د شي خلکو اوقلاو ته کوي حق شان دي میګه خپل میګو تو کو نو څه شي ولا سره دی د اوقلاو راغلي فتبسم مسكين سليمان صلى الله عليه وسلم ابتداء فشروكي او دارنګ ضاحكا خنديدون في امتحان من قولها لا غوينا لسنا د ملكينا او وقد سمعوا حال دار چې دا خبر د سليمان صلى الله عليه وسلم من 3 اميال جري من النار حملته شکر وترا دا خبر الريح د هوا الى سدا سليمان عليه السلام کا فحبس جنده وبسمت كم دي ادرو بل لخر هنا تقريبا اشرف كبير اختار شو او اوجب شو على واديهم الذي قد وادي باندې حتى تغيقوا دخلوا بيوتهم داخل دا مجبتون قانون تا راخل كمون تا وكان جنده او ودا لخطة سليمان سلام ربانا چې کوم یو سو لیک کسان و مشاهدن او دا غنی کوم یو پسو پیدل مو في هذا المسير پس کی په دې سفر کې او نو تاسو لکه نه فتل عرب کې دا نمل قصا شو دا کړی چې هغه ناشنا دا هغه راوستي وکنه سليمان عليه السلام او دې چې ګوره تاسو نه چې کوم نو پیغمبر ته پدې چې پیغمبر اندازه غلط دا کار نه کوي چې تاسو خپل ملګرو ته چې مساکنکم لا احتمال سليمان موجوده او تاسو نه نو لګي وته چې سرتا او بس څونه ما کوي کنه الله يشكر دا به څه قدم نه کوي دې بنا خبري دا خبر او بیا دا متکی نفتلر کې تاسو یا وتا او سین نغو د جماعت او علم جماعت سم وصول له کنه سیاقه غلی شی او حتی ناشنا مسلمانو کې دا او نسیتونه کوي سليمان عليه السلام دا کنه په یا تصور وقال او دا غنیو سره رب عرب زمان او جئني الهمني الهام كما تا ان اشكو انا متكلفي چې څه کوم شکر دا کوم ستاره نعمت التي انعمت بها ته نام په پاره سره کومه باندې والا والدي او زما په مطلب باندې وان عمل سوالا او دا چې عمركم دنه کې الله ترى شباب باندې ادخلني برحمتك او داخل کما ته رحمت پر کی په عبادت سوالین استا باندې ګان کام کی چې هغه سوچ الانبیاء او الاولیاء چې کان مریان پیغمبران او دا شان چې کوم اولیاء کرام دي وتفقد الطير او دا سليمان عليه السلام چې کوم دي او جانچ پړتال وکړو او دا غرانګ چې کوم دي تاسو کو اته د مانغانو او طلب کو چې کوم دي سودا مانغانو یرا هدهدا یرا پارچی وینو هدهد الذي يرى الماء چې د بلیدي وګور تحت الارض لازم کې نسل دا دغاندنه ويدل عليه او بیا چې کوم دي او درې دا وګور بنقله دا خپل چې کوم دي سورغه مخه باندې بیا او هغه څنګه باندې بیا په اسمه باندې دا پسمو کې ته په پسمو کې دا ودا سرکار دی لکه شیشې په ګلاس په ځکه چې وختاري نو دا ودا سره پسمو کې دنه وختاري دي کوم ځای نو سليمان سلام د وګورو ورشو نو حتی به وایو ته کوم کې ولا نو تستخرجه راوستي به وګورو د سليمان سلام په الشياطين شیطانانو به بیا چې کوم جنات باغ ځکه دا وکړولا او به ورستي احتیاج سليمان دا چې کوم د ضرورت سليمان سره دی د وګورو د صلات د منظر لپاره ولم يرهم نو چې کله تفتیش کو او جانچ پړتال او طلب د مارغان وکړو چې دا سليمان عليه السلام فلم يرهم دا خود چې کوم دي پکې ومني نو دا دا مسله معلومیږي
چې مشر چې کوم دی هغه به چې کوم دی د خپل ماتحت د هغوی تپوس وکړي د هغوی به ځان ښیي که نه په دې به تاسو نه خفه کېږئ چې تاسو نه سات تپوس چې لکه ولې نه وی راغلي پاسه ودرېږه چې چېرته تللي وي 2 ورځې وشو 3 ورځې وشو نو دا قرآن د آیت ثابتېږي چې مشر به د خپل مشرانو او خپل ماتحتو چې د چا ذمهواري په هغې باندې د هغې تفتیش وکړي د هغې معلومات وکړي چې دی چېرته یې چېرته ني ولې نه راځي که راځلي ولې کوي دا تپوس وکړي ښه سلیمان علیه السلام په دغه نیت تفتیش وکړو چېرې د خود غیر حاضر دی ازلي واغېسته او خود پکې څو غیر حاضر و چې دې سیمه غیر حاضر د سال مو سره ګورو فقال نو سلیمان سلام مالیا څه شي زما لپاره لا على الهدهد چې زه نه وینم هدهد اعرض لي سره مخ ته شو ماته اعرض لي سره وړاندې شو ماته ما منعني من رؤيتي چې زه منې کوم د څه د لیدو د هدهد نه هم کان من الغایبین او په دې په حقیقت کې چې کوم دی غایب دی او موجود نه دی فلم اره نزل من مغلره لغیبتی د وجه کوم دی د غایب وای دا نه فلما تحقق ان حق دا به خبره ثابت شو چې نه مخ ته سوان دی نه د چا شاته نه نه پرجیا شاته ناشتي او نه اطلاس نه بار ناشتي بلکې سره راغلی نه نو دا ثابت شو قال لو عذبنه انو یوسف خامخا چې کوم دی سزا ورکوم دلته عذابا تعذيبا شديدا سزا سخته نو ځکه چې دا تعظیما کې اشاره ده چې دا عذبن چې کوم دی مفعول مطلق سره راځي عذب يعذب کنه باندې تفصیل تعذيبا راځي شديدا سخت سزا ورکوم اصل کې واقع دا شو چې دا غځي کې دا سليمان عليه السلام دمو کنه نو یو هوڅو چې سره د سیم دمو کې کړی چې موږ د نور دنیا موږ دا څنګه را چې بار اسمان ته وخت نو دا څنګه نه یو باب ولیدو ډیر شنو به دغه شنوالي ځان تراخته انت لار چې انت لار انت وبله خدای سره ملو شو یو به سره تعارف معرفت کنه تر کوم جنازه کو سليمان عليه السلام سره ته څو خدای زموږ د خپل علاقه او زموږ په دې کیس دغه راشه کنه آشنا زموږ بادشاہ د توخم د غي صاحب د ته نه او سليمان عليه السلام د وګیس پر پاسي او دا به د بوزو ګوتی نو کو زینون ته مو زیری واغشتنه بیا به ما کار خراب زه تاسو آشنا خبر کوم چې ته داو کی نو بیا به تاسو سوي تراشه طالب خپل دغه کې ګرځو نو بس هغه خود چې کوم دی تاسو خپل دغه لا بوتلا او د کیسه حساب کتاب متوخو او د ته دی غیر حاضر او نو سليمان عليه السلام چې قرار یې هغه معقول دو پیش کې ګن سزا ورکړه سزا سره بنت فی ریشی په یستو د بڼو داغو وذنبه او ذلکه داغو ورمه او د غزو داغو په شمس په نور کې فلان تنو غدي بیا ځان نشي بشکور من حوا من سنه حشرات الارض ما ځکه چې بڼو لګیږي ته تقدیر بنشي او لاصبحن یا سزا وردا او کوم چې خامخازو علالم دلرا بقطع حلقومه وقطع د مړې داغو او لا يدني يا خامخا دي را تقي ماته لسلطان مبين هغه حجت او دلیل کار سره اي برهان بين ظاهر هغه دلیل چې واضح او ظاهر على عضو د موضوع باندې دی ولنو چې ما طلب کو دي موجود نو دی وایي چې ولا يدني بنون المشات ما مكسوره چې نون مشدد او ولا يدني او دا شان مكسور وي او مفتوحه یا چې کوم دی مفتوح خو بیا چې کوم دی مخفف وي یلیها نون مکسوره دې سره باندې دي سوي نون مکسوره وي لا اتیا ننی یا اتیا ننی بیا چې کوم دی باندې مفتوح بل سره بل مکسور شي فمقصا غیر بعید نو بس فمقصا وقت تیر کو غیر بعید ډیر چې کوم ډیر نه یعنی لږ وخت تیر کو بضم الكافي وفتح فمقصا غیر بعید غير اي يسير لغا من زماننا وحضر سليمان او دا خود حاضر سليمان عليه السلام تا متوازن عاجزكم کی بیرا فراسه جسر چترو وارخاء ذنبه او راسه تکړه ولکه وجناحه وزره فعفا عنه ما فيقرا سليمان السلام ده هوتا وسعله او دغه به تقوسو کدن عما داس لقيا د سره کوم واقع شو في غيبته فغيبوي دا سليمان السلام چې موجود نو او تلو د سر شو فقال ان يهودوتوي او احدت ما چې کوم دی احاطو کا زه خبردار شوم بما فقس باندې لم تحد به چې ته هغه باندې خبردار شوی نه اي طلعت زه خبردار شوم په اسمان علامه په اسمان لم تطلع على چې ته خبردار شوی ما دا سوري دل چې تر هغه نه چې کوم دی مسله خبر نه حالانکه چې کوم دی دا سبا علاقه دا صنعاء دا موسی علیه سليمان السلام دغه په درې مراحل درې منزله فاصله کې و
نو د اراده راځي چې سليمان عليه السلام الله تعالی بادشاہت ورکړو په گاون کې د اخذ حکومت کو او د دې کوم دینو سليمان عليه السلام ته پته نه لګیدا اصل کې الله تعالی په دې کې حکمت او چې د دنه پټ کړو یو حکمت د وجه د دنه پټ وا چې د دومره لنځه کې د پته نه لګیدا لکه څنګه چې حکمت هغه ځکه د موسی عليه السلام د یوسف عليه السلام په دغه کې چې یعقوب عليه السلام د کوم دی هغه مکان شو پټو واکه سره په ځنګل کې پکوین کیو او ته پته نه و او چې بل کله تعالی کار کول غوښتلو نو هغه د مصر کې لازمون روان نو او د تاسو صوت وی کې تاسو ما تاسو د لیونتوب یا د نسبتونه کې نو ما باندې یوسف علی السلام سره بیا باندې ولګیدو بیا الله تعالی غږ کې دا اوس کار شي دا غره دې ځکه چې کوم دي بادشاہ ته یو په دې الله وسلت او دا ته پته نو سليمان السلام ته وجئتك او دا غره کې خو دوی ما را تکړه تاسو سليمان السلام به سبا دا سبا علاقه بالصرف او ترکیج دا چې کوم دي سره منصرف او دا شان غیر منصرف دي قبيله باليمني او دا قبيله پر منتسبه باسم جد لهم او دا قبيله دا نوم شوی دي په اساس نوم د سره نیکو د دي چې هغه نیکو دا ول به اعتبارهم سورفان په اعتبار دي سره چې کوم دي سره دا منصرف دي کدا کوم دا نیکو دا نوم ول کدا قبيله دا نوم ول بیا چې کوم دي په اعتبار دا علمیت او تانی سره بیا سره غیر منصرف دي نو ما راتک تا د سبا علاقنا بنا بین بخبر کا خبر یقینی سره چې درو پکې انی بشک وجدت ما انت امراه یاخذ تملكم حکومت پدې کو یا ملکه لهم چې هغه ملکه دی لپاره اسمها بلقیس او د غرنګي نوم دا چې کوم دي سو بلقیس و بنت شراحیل بن مالک ریان او بلال چې کوم دي دغون یمن دا بادشاہ او دا سلویختو لارانو نیکون نه د چې کوم دی دا بادشاہ د غرنګي سو بلو شو او د غرنګي د چې کوم دی یو زیو نو د چیرې د اطراف د ملوک خدا خو چې کوم دی زما د حیثیت نه وي دا زما کوف نه وي او زما د یو زیری نو زه خو چې کوم دی پدې کې دی نکاح دغه نو کوم دا جواب چې جنې سره چې کوم دی هغه سره ورسول کو نکاح کا چې قایعه یا ریحانه بنت سکند د جنې نو او د غرنګي بیا د هغه نه چې کوم دی دا بلقیس دا پیدا شو نو کله چې دا جنات خدا اور نه دي خدا غرانګي دوی خو شکل بدلی کړه نو په خپل عنصري ناری باندې نه پاتې کیږي لکه څنګه چې انسان د خور نه دی خو په خپل عنصري په خور باندې د غوخه دغه باندې بدلېږي نو بیا چې کوم دی دا دوی مخکې چې کوم دی د دوی مس کې د ازدواج او د نکاح بیا وسوه ممکن و دا غرانګي دی اگر زم په شریعت کې جایز نه راکنه نو دا اصل کې دا جنین و بلقیس وأوتيت من كل شيء ورقشوا غيت حرسز تحتاج إلى الملوك دي ضرورت راجعت الباشعان من الآلة ده آلات وأسبابنا ده آلاتنا والعدة ودغر من الساد وساماننا شنو سامان دي ولها أرض بالقيس لفارا عرش يو تخت سرير عظيم غد طوله 80 زران شو بدوال داغي أتيا غزري وارزو 40 زران بنوالي جي كم دي مسابيو غزري وارتفاعه أو شتوال داغا تخت 30 زران ديش غزري موضوع من الذهب والفضة او دا جوړ شوی د سنه د سود سپینا مکلل بالدرر والياقوت او دا غرنګ دي کې لګیدلی دي هغه مرغلره والياقوت الاحمر او سور یاقوت او زبرجد الاحمر او دا شان شنو زبرجد او زمرد او دا شان زمرد او قوائم مخبره للتقط من الياقوت الاحمر وزبرجد الاحمر والزمرد عليه سبعه بيوت او بدي تخت چې کوم دي او کمريدي على كل بيت او په هر چې کوم دي نو سره دا کمرې دا باب ولا قلو دا ورازره چې هغه سره بند را ان راشنا تخفي وجدتها او ما امتدى بالقيس وقومها اقوم يسجدون للشمس دا دوی چې کوم دي سری صدقوا الانوار دا فهم مجوس نو کوم دا مجوسيان من دون الله سوا د الله نو زله شیطان او خشتکو دوی ته شیطان اعمالو هغه عملونه دي خراب فساد د بنکول شیطان عن السبيل عن طريق الحق سبيل باندې الفهم مظفرين دا حق لا علم فهم لا يهتدون وبدي په هدايت باندې نو افلا ما يهتدون او دا الله او دي په هدايت باندې نو الله يذل الله دا چې دوی سجده کوي چاته یو الله تا اي يسجدوا له دا چې دوی سجده کوي الله ته فضیلت الله دا له په ځای تا او دا چې کوم دی ورته فيها نون ان او اصل کې دي چې کوم دی متشوي نون دا صدا اصل کې ان لو نو دا نام شو لام پرام کوم ورشو کما فی قول تعالی لکه څنګه چې په دې باندې تعالی کې الله دا هغه کې اصل کې ان لو کنه دا شان چې کوم دی هغه نون لام شي لام پرام کوم ورشو دي یا علماء اهل کتاب او دوی چې جمله فی موضع مفعول او دا جمله چې کوم دی الله یسجدون یسجد لله دا جمله دا چې کوم دی په ځای کې د مفعول یهتدون کې دا
بإسقاط اللام إلا الذي نصر ساقط الذي أغا الله إلى ودي صديقولي يخرج الحق أجدا الله تعالى خاركي كتلرا وباز كتلرا يخاركي أبقى مدهم يعني محبوب أغا شيء مخفي كل شيء من المطر أغا مواجه من نصر باران دي بأسمان والنبات أو دغرا جيبوكي وزرغونا رسمك نران يقول في السماوات والأرض ويعمل لك تبقى بما أصر يخفون تخفون جدي بطي يتاسو بطي في قلوبهم دي بزنوكي وما يلنون أو أجدي خاركي بألسنتهم أخبر جباني الله لا إله إلا هو نشته ما سوى الله هو رب العرش العظيم او دا الله تعالى رب دي او دا عرش غټي دا وجه دا الله او دا جمله استئناف دا استئنافنا جمله الثناء دا جمله الثناء دا الله تعالى مشتمل على عرش الرحمن دا مشتمل على قدر الرحمن ذاته في مقابله عرش بالقيس دا ذکر دې په مقابله عبد او تخضب بالقيس کی وبينهما او ما بين الدور چې کوم دي تخدم کی بعد عظيم بعد عظيم هغه فاصله بعد ډیر زیات ځکه چې د رحمان عرش هغه ته بلقیس عرش ته رسېږي قال سليمان لحد سليمان حط وي من تاجكتوي سننظر من بقول اصدقت ترشتني في فقسك اخبرتنا بجدام خبرات ام كنت من الكاذبين او كنا تشكم لي سيتي من الكلمه دروجنا اي من هذا النوع هذا سنه الذي نوع دروجنا وعليك اقرار لازم چې مختصر من فکرو کنه سننظر ام صدقت ام كذبت فيه چې ګورو موږ چې ته د رښتینی پدې کې کو دروغجنې نو دا ام كنت من الكاذبين د دوه دې جملې تاسو ضرورت دی و چې فهو ابلغ دا جمله چې څنګه دې ډېر مبالغه را د سنه من ان كذبت فيه ځکه چې ام كذبت فيه دي احيانا چې کوم دې کې ثابت دي ام كنت من الكاذبين او دې چې کوم دوام د کذب دې په دې کوم مبالغه دا په ځکه دا اختصار نه عین اعراض کو او دا غره دا جمله د ذکر کړو بیا ثم دلهم بیا د خطوط چې کوم دي او خو دي على الماء او فاستخرج بس مراوي ستيشن ورتاو او دا غره دي چې کوم دي سري خپل ساوي او خپلم ته سیراب شو وتوضؤوا او دونه کو سول موږ کو ثم كتب سليمان كتابا بیا چې کوم دی د سليمان السلام یو خط سورته چې شکل او دغه عنوان مضمون د خط داسو من عبد الله سليمان ابن داوود الى بلقيس ملكه سبا چې دا الله بنده سليمان السلام ابن داوود دغه درخي بلقيس چې هغه کوم دی سره بادشاہ سبا بسم الله الرحمن السلام على من اتبع الهدى غیر مسلم باندې بداس السلام دا چې سلام دی په چا باندې چې څوک تابع د هدایت دي اما بعد فلا تعودوا علي تاسو کوم تکبر او سرکشي نه کوي په باندې او اتوي مسلمين او راشه تاسو چې کوم سو تابعدار ثم تبعه او بیا چې کوم سليمان السلام بند کدا خطر بالمسك فسمان دي په مشک باندې او دا غرانګي وخت مو بخاتم او دا شان مهر اولګو دې ته کوم څه پاغه خپل مهر باندې هغه چې کوم دی وګورئ ثم قال يهود او بیا چې کوم دی ستا او توي اذهب بكتابي اته چې کوم دی سو يوسع بكتابي او لا شو بكتابي هذا ما قد خسر فالقي الاغرض اليهم بيوتا بالقيس وقومها بالقيس وداريقهم ثم تولى بيرى وقش انصرف عنهم روقش بينا وقف قريبا من اودريغا ان يزيد بيوتا فانظر اغرا ماذا يرجعون تسبيوا وبسكي يردون من جواب تسبيوا وبسكي دا جواب لا فاخذهم بس خطوط دا خطوار شو وعطاها اوراق دي بالقسطة وحولها او جيت شاكرا دا غينا چكم دي جنزوها دا غي لحكرو فألقاو دا حتي چكم دي اولو في هجنا هج دا غي كي نزديا غي تاو اولو فلما راتو وهلقا چي بالقيس دا خطوي تو ارتعدد وبدا اورا پیدا وخضعتو او دا غي دي عاجزيو كرا خوفا دا يري دا وجهي ثم قالت او بیا دی وی لاشراف قومها هغه سرداران د خپل قوم ته یا الملؤون اے سرداران انی بشکا قل الیا راغلو شید ماتا کتاب یو خط کوم دی کریم قابل احترام دغه چې مختوم مهر په لګول شوی دی په تخفیف حمزتين او تصحیح ساده بقلبها واون مکسوره چې دا چې کوم دی په و سره ویني چې و سره چې کوم دی یا ملؤ اني دغه دوا حمزه یادې دا دیم چې کوم دی دا دیم حمزه چې تحقیق ولا کسنه چې لیکلی دا او دا رنګ یا دیم چې تفصیل پکې وکي په دا طریقې سره چې دا په سره بدل کی په و سره ویني په بیا شي نو خطو قابل احترام ځکه چې باغی باندې سری مهله بول شي لکه څنګه چې عبد الله بن عباس چې کارو کتاب ختمو چې لکه هغه احترام دا خط په سره په مهر سره دی
دا وجه چې مستحب دی دا مهر لګول په کتاب کې لکه څنګه چې پیغمبر اسلام ته سلمان فارسی تعالی مشوره کړل دا بین پس د پیغمبر اسلام جمعیانو بادشاهانو ته خطونه لیکل چې الله رسول مهر جوړ کا ځکه چې جمعیانو بادشاهانو راغلي چې کوم خط مهر نه لګېدلی نو آی حق له وقت او دغه نه ورکوي نو ځکه او دا غرانګي دغه ځای کې په لرنه سو بل ځای کې د پولیس پیغمبر اسلام دغه کوي چې احترام دا خط پس سره ختم ہوتا مهر سره دی ځکه دی چې دا